الرحيم باب منقبة أسيد بن حذير وعباد بن بشر بیان د فضیلت د دو صحابو چې اسید ابن حذیر دی اور عباد ابن بشر دی. پیغمبر علیہ السلام سره دوی په جماعت کې د دین په مجلس کې وخت لګولې او کله چې د شپې په اخر کې راتله الله ورته رڼا تنظیم کړو. دی قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا حمام قال اخبرنا قتادة عن سيدنا رجلين خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا كل كان يدين حتى فتفرق النور معهما وقال ما مر ثابت عن سيدنا وسيد بن حذير رجل من الأنصار وقال حماد اخبرنا ثابت عن انس قال كان وسيد بن عباس بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. مقصد امام بخاری په قال معمر سره ذکر کړي چې بعض روایتو کې د انس پر روایت کې فقط اسید ابن حذیر او بل رجل انصاری غیر مسمى دی او حماد چې کوم روایت انس نه کوي په پای کې د دواړو صحابه اسماء ذکر دي. جی فضیلت کا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ ابن جبل سے داغه مشهور صحابه دي او د عبد الله ابن مسعود او د دې په منځ کې نبی علی السلام مواخات بای بندي قائم کړی و. علوی عالمانو لوی قراء دي. ابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابراهيم عن مسعود عن عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرأ القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن معاذ بن جبل رضي الله عنهم باب مرقبة سعد بن عبادة وقال عائشة وقالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا. ګوره دا سعد ابن عباده هغه عظیم شخصیت دی اور مشهور صحابی دی خو چونکی حدیث افک کې دلغونی د ابن سلول فرق کړی و د قومیت په اعتبار سره. حضرت عائشہ صدیقہ وکانه قبل ذلك رجلا صالحا معنا د حدیث الافک نمخ کې دا ډیر یو بزرگ او ډیر صالح شخصیت و. خو دې دا معنا نه ده چې حدیث الافک نه بعد د دې هغه صالحیت منفی شو. وکانا رجلا صالحا سرا نفی د صلاحیت د ما بعد نه لازمیږي. خو اشاره شو چې یو ځلتی بی احتیاطی او قوم پرستی شوی و. جی ابي قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك قال ابو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دول الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشعري ثم بنو الحارث بن الحضرمي ثم بنو سعد في كل دول الانصار خير فقال سعد بن عبادة وكان ذاك كذا من في الاسلام ذاك من یعنی خاوند تقدیم او د مخیوالی په اسلام کې ډیر مخکې مسلمان شو. چلو فضل علينا فقيل له قد فضل على ناس كثير وهو مراتب ابي بن كعب رضي الله عنه. دغه څلور قاریانو کې یو قاری دی په مخکې روایت کې فقط ابي راغلو دلته نوم مکمل ذکر شو. ولا شابه وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة آسان دی. ابراهيم عن مسعود قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذكر رجل لا يزال يحب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدا به وسالم مولى ابي حذيفة ومعاذ بن جبل وابي بن كعب رضي الله عنهم. به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة سمعت قتادة عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الله ما تویل دي چې ان اقرا عليك زستا مخ قرآن اویما یا شو تکې نزستا مخ قرآن ویما. نو دغه وخت ابي ابن كعب وی چې الله زمانم اغست دي په خصوصیت سره نو حضرت سے وی آو نو دی او جړل یا دا جړا د سوخ مراله د خوشاله مراله یا دغه عظیم نعمت په شکر حق پورا کولو کې نه چې دا خلوی نعمت او دی عظیم
نعمت او د عظیم نعمت شکر به څنګه پورا کوما نو په دې باندې په تقلیل دا ادا کولو د شکر باندې سو خپل راغه وې جوړل باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال قتادة دا کاتب د وحی د پیغمبر علی السلام دی ځا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل من الانصار ابي ومعاذ بن جبل وابو زيد وزيد بن ثابت قلت له ابي ابن کعب دی معاذ ابن جبل دی اور پسې ځا او ابو زید دی د ابو زید نوم چې دی سعد ابن عمر دی سعد ابن عمر دی یا قیس ابن سکن دی عاشی ذکر کر دی جی باب مناقب ابي طلحه رضي الله عنه وبه قال حدثنا امام قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سليمان عن انس قال لما كان يوم احد حزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجرد عليه بجحفه له وكان ابو بحجفه دا جم مؤخر پکار لخوا بحجفه طلحه سے جو کنا دے مجوبو مانا ډال نیون کې او حضرت باندې بحجفه پخپل ډال سره ډال د اخددیو او حضرت ته نیولو وکان ابو طلحه رجلا رامیا او دی یو شدید قسم نخباز رامین وشتون کې نخباز شدید القد دیر سے مضبوط راخون کې دلیندې چې دینده پورا راخ کې نو لري سي کنه او دغه وجه چې یکسر یوم ذن قوسین یا تکسر یوم ذن قوسین په دې جنگ کې دوغي لیندې ماته کړې وي یاد لري وکان الرجل يمر معه جعبه من النبل ماریا دکدا بعد خلکو چې دې بزان سره یو تیرکش ګرځاو دا خبره خنده معنا ده وکان الرجل او به یو سړی په دې میدان کې یمر چې تیرې دبا ماحول جعبه چای سره تیرکشو آی سره وکسوړه او تیل د غشوا فیقولو حضرت ورته انشر حال ابي طلحه الکه دا ګټه د پران ده شاپر د کلاو کا ابي طلحه تا یصيبک خوش کنا فاشرف النبي صلی الله علیه وسلم یو ورځ حضرت سردا سوچت ک ریشی قتل یانذر القوم مشرکان قتل ابو طلحه ورته یا نبی الله بیا ابي انت امي لا تشرف تان زمامور افلا قربان شي سر مبارک مو چتوا یصيبک سهم من سهام القوم چتدانی الله یصيبک خا ان رسیتات یو غشه د مشرکین د غشونه بیا نهر دون نهر کا زما سینستا د سینې ډال دی نهر دون نهر کا زما سینستا د سینې ډال دی ولقد رايت عائشة بنت ابي بکر وام سليم وانهما لمشمرتان بڑی وینکی وی پرتوګه او چتون پیسې ارا خدمت سوقیما چکته شو هغه پانځيب دوی د پاندو تون کزان القربا لا متونیما او چتون کی مشکی دی په خپل ملاګانو باندې تفرغانی فی فایل قوم هغه باړو لید صحابه مجاهد د زخمیانو په خلو کې ٹھیک شو کنه ثم ترجعان بیا واپس وی فتملانها ثم تجيئان وتفرغاني في افواه القوم دی به بر اورلی او کوم صحابه چې زخمیان شو ایله به وبور کوله ولقد وقاص من يد ابي طلحه اما مرتين ما ثلاث او دینا یوزل یا دوزل دینا تورم د لاس ورته تلوا مطلب دا چې تیزی و مراد دي چې په تیزی وشتل کوله نو کله کله با تورته ارتا وشو لکه یو څه چې عبارت تیز وي تو کله کله بعد کی اون خلی پتانه چې ناراضي ولا اون خلی دکانی راشي هغه حلق وشي یا نو څه خبرې او مناقب عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن سلام هغه مشهور صحابي دی دا کتاب عظیم عالم بیا دی ایمان راوړ پس د امتحان نه حضرت با امتحان کړو اور دی د عشره مبشرون نه خدا حدیث کله دې ذکر کوي په پای وخت کې د مبشره او صحابونا فقط دو پاتې شو ځکه حدیث بتاته هر شي او کدا نه وای نو حدیث به مشکل پاتې شي
جی وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالك يحدثنا في نذر مولى عمر مالک امام دیکھا امام مالک سے عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا احد يمشي على الارض انه من اهل الجنه. سعد ابن ابي وقاص د خپل بابجی نه وای مانو ارض نبی علیہ السلام یقول شو فرمایلی احدن لپاد یو کس یمشي علی الارض چروان دے پتمکا انه من اهل جنتی چې دې جنتی دے الا لعبد الله ابن سلام الا لعبد الله ابن سلام دې عبد الله ابن سلام تویلو وقال في نزلت هذه الايه وشهد شاهد من بني اسرائيل الايه نو شاهد مراد عبد الله ابن سلام د دې روایت مطابق شو اوس کې اوسړې و چې د احقاف مکی صورت ده او د اسلام کو مدنی خدا په اعتبار سره بشارت سره ده یعنی دا سره ان قریب بشارت کوونکې د اسلام او بل تحقیق د طبری دا چې مراد موسی علی السلام دی هغه بیا د ترجمه خبرې دي قال عبد الله بن یوسف الى ادرینم خبر قال مالک الایا امام مالک دایت د ځان نه به تور استشهاد وی او فی الحدیث یا دا آیت مبارک جز دا حدیث دے مثلا شو اوس دې کې خبره ته غوږ کېدا چې وای مانو اورید یو کسنا حضرتنا چغی یو شخصیت په باره کې ویل چې دې جنتی دی سواد عبد الله ابن سلام او سوال پیدا کیږي چلکا هغه عشره مبشره بالجنت شو ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه وطلحه فی الجنه وزبیر فی الجنه وسعد بن معاذ فی الجنه دا چې حضرت ویلی دي ان دا ټول جنتیانو او دلته ما سمعت احدن یو ځای نه جواب دادی چې لکه نفي د علم دلالت په نفي د معلوم نه کوي خلاص دویم دادی چې دلته تعارض د نفي او د اثبات دی او چې د حدیث کې نفي د خپل حدیث کې اثبات دی نفي او اثبات چې متعارض نه ترجیح اثبات دور کولې دریم جواب داد مولانا چې خسته جواب دادی چې وای مراد مانه ما سمیت نبی علیہ السلام لاحد مانو اوریدی د نبی پاک نه چې ویلې دی یو حق یو انسان په باره کې چې اوس دی وخت کې پزمکه زی د عبد الله مانسو شو نور مبشر بالجنه وفات شو او دغینه فقط ته و دغه ستاشی لیکل دي چې حضرت سعد او سعید دا دو پاتې شو یو دیو د خبره به ان شاء الله او بیا حاشیه لیکل چې يمشي په دې خبره دلالت کوي چې دا ما سمیت مطلق نه دی ما سمیت مقید دی بقید يمشي باندې چې اوس دی وخت کې چې بزمکه دي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا زهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في المسجد المدني فدخل رجل على وجه اثر الخشوع فقالوا هذا رجل من اهل الجنه فصلى ركعتين تجاوز فيه اختصار کو پدې کې دا حدیث تامه کېل شاو منډه فقلت انك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من اهل الجنه قال والله ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم وسمحدث او دا سره به تور تواضع ویل دغه عبد الله بن سلام دی او یو سړی وی چې ته جنتی عبد الله بن سلام ته چاله مناسب نه دي چې یو حسړی په حق کې وي چې ته جنتی تاسو کار دې مړ چې تاسو فیصله کوي جی انا د نبی صلی الله علیه وسلم په قصص علی و رایت کانی سیرت ذکر او دی وی چې ماته چې پیغمبر اسلام ویل دی جنتی دی دغه وجه دا چې رایت ین علی النبی معقوب لیدو پیغمبر اسلام په زمانه کې فقصص علی بیا دا خو ما بیان کې نبی پاک تا ورایت خوب داو کانی فی روضتین زګویا کې په یو باغچه کې ما ذکر من ساعتها و حضرتها داغي خوشادگی او غي تر تازگی ذکر کړه ووسطا عمود او دای په منځ کې یو کمبا پیژنه کې غټ استن وا من حدیدین دوس پننا اسفلوا فی الارض والا فی السماء اے لاندې سوا اسمک متصل او ساری اسمان ته رسیدلو فی اعلی اوروتن اغه پسر کې یو کونډه فقیل له ما تویلش ارقی خیج ورتا قلت ما لا ستیو طاقت منی سے فات منصفون راغ یو خادم زما پرفاسیا بی من خلفی صادر زمارا کپڑی زمارا غنڈکری قطو تا سانجو دا چې کمی
کپڑے را لوچت کړه شان بر باندې کم نه کپڑے را لا غونډې کړي دار په خلوی قمیصي کړه هغه قمیص چې باغه هيئت منډه نشولې کله چې منډه وین دا قمیص تاسو برکی خجی فرقیتو ختم حتا كنت في اعلى اجبر سطرت فاخذت بالروا دا کونډه مینولا فقيل لما تویلش استمسك دا کلک ونسا فاستيقظت چې ویښم وان على في يدي اكونډه زما په لاس نو فقصص على النبي صلى الله عليه وسلم فرمای تلک روضه الاسلام دغه هغه باغی چې اسلام وا او تا دې دغه نو خپل مسئله نوم کې خدا پوښتنه روضه الاسلام یاد دې ته مزه سره یو وذالک العمود او دا سنچوا عمود الاسلام د اسلام سنوا وتلک العروه الوثقى چې سورته بقره کې راځي وانت الاسلام نو حضرت ورته چې ته په اسلام باندې حتا تموتا چې مرشي تا مرګ په اسلام راځي الکه چې اوسوي په اسلام مرشي غوسوي جنتی وذلك رجل عبد الله بن سلام وقال لي خليفه حدثنا معاذ حدثنا ابن ونان محمد حدثنا قيس بن بازن بالاسلام وقال وصيف مكان من صف مخ من صف او بل حدیث کی وصیف دے معنی دوارو یو دا جی ابي قال حدث سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي برده عن ابي اتيت المدينه فلقيت عبد الله بن سلام فقال لا تجيب فوطعمك سعيد وتمر حضرت اے راشکنا عبد الله بن سلام ماته ملاو شو ابا بردوی ماته راشه چې روټه وکړو فوطعمك سويق وتمرن وتدخل في بيت حاصل کی چې تن کې دا تنوین تعظیمی ده او داخل شاه په دې عظیم کور کې زکه دې کور ته پیغمبر علی السلام راغلو په دې اتباع سره ثم قال انك بارض الربا بشکت په راخي غیر د سود دا سود زما کرا الته کې سود ډیر کیږي الربا فيها فاشنا سود پای کې ډیر عام دي عام سودونه کې لکو سکی اذا كان لك الارض حق کله چې استاپ یو سړي باندې قرضا فاده الیک حملت ابن حتا ترالیږي یو پیټ د بوسو یو پند د بوسو او حمله شعیرن یو ګډه د وربشو او حمله قطنا یو ګډه د څه پنیرک فلا تاخذوا ما اخلا فانه ربندا سد الله اکبر ولم يذكر الناس ابو داود وابن شعبة البيت بیت ذکر پکې نشته چلو او تزویج نبی صلی الله علیه وسلم خدیجه وفضلها باب دې په بیان دي نکاح کولو د پیغمبر اسلام خدیجه دغه حضرت خدیجه ذکر وفضلها او دغه مقام او دغه مرتبه او دغه درجه ګوره علما کرام اوس براشتا دا حضرت ټول لړمبه بیبي چوا خدیجه الکبرى وا او دا یو مالدار زنانو په مکه کې دی حضرت تخپل د نکاح پیشکش کړو پس دینه چې تشریح د صفت د نبی چغه شجاعت دے اور امنیت دے امن دے اور عفت دے پتولے مدینہ مکہ کی یو ځوان دے او ډیر مضبوط ځوان دے او ډیر عفیف دے او ډیر امانتدار دے اوشوی دا حدیجه ډیر مالدار وا نبی علیہ السلام ته وی تاسو نکاح کول غواړم حضرت ٹھیک ده او دا مالدار و نو دی خپل مال حضرت ورکړ بیا اور دغه وخت کې د دې صالح کال عمره د نبی علیہ السلام 25 یا 24 سال عمر د نبی علیہ السلام ټول بچی د حدیجه نشوي دي الا ابراهيم فانه ولد من ماریه قبطیه دا فقط داغینو او حدیجه مبارک نبی علیہ السلام وی چې دای په شان لخذ په دنیا کې نو و د دې وینه چې امانتدار و حیادار و عفیف و او څنګه په ما باندې خپل مال او دولت ارزه خرج کړو او ډیر زیات امانتدار و او په حدیث کې راشي خدای په خود تاسو بوزي حرمین ته کنه کوم پړه په خوځه خرافه ده کنه دا خیال نه ورته اره چې چا بلار روان دي عمرې لنو بس هغه دي ورسره ترخ کې غټه شي وځي کنه او ان شاء الله خدمت لپاره خو څوک پکاري کنه اره ګوره تاسو چې الته لاړې نو دوه خبرې به تاسو زما د بوډا نه مخ په هر حال کې دا دوه خبرې به ان شاء الله یادوي یو چې مقام د صدیق اکبر قتل غواړي
نو د مکی مکرمی کی د غار سور ته وګورئ چې دا سړی کته دا ګوري کنه سر نه پټکي ورځي او دی صدیق اکبر نبی علیہ السلام په خپل وګوت کې نو له برته وکړه الته تاسو پته وري چې د صدیق څومره لوی قرباني ده او د مکی نه چې غار حرا وګوري کنه او دغه بلندی بیا غ مسافت وګوري د حدیجی مقام به د تخکار شي چې هغه بوډه ابای چې د مکی نه به ډوډۍ په خکړه او په سر او روټه به واغسي او غار حرا ته وخته او نبی اسلام له روټه جوړلا او څومره عظیم خدمت وکړه دلته کې تا خزه ته چې ګلاس کې براکا کولر تاسو نږدې ده کنه وای څه پته نه ونه شو کنه ولې پیرسه دغه څه ده کنه دیوی کې سر مې وخزه دا خبره په ما پټ شي ډیرو خيار دې سره مې ول پیرینه دا ور کړې تا خیال وته کنه انو عظیم شخصیتو اوس ته ګوره وتا قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن هشام بن عروه النبي قال سمعت عبد الله بن جابر قال سمعت علي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثني صدقه قال اخبرنا عبد الله بن هشام عن النبي قال سمعت عبد الله بن جابر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء مريم وخير النساء خديجه ورا خذا دغیب ورا خذا په اعتبار د خپل زماني مریم وا نو ورا خذا په اعتبار د زما امت خدیجه ده خلاص وبه قال حدث سعيد بن عبيد قال حدث ليس قال كتب الي هشام عن ابي عن عائشه قالت ما غبت على امراه النبي صلى الله عليه وسلم غبت على خديجه هلكت قبل ان يتزوجني هلكت معنی وفات شو زما د نکاح نمخ زکه د هجرت نه 15 کال مخکې خدیجه به وفات شو او په جنت المعلا کې بالکل د غرب ترخ کې د حدیجه الکبرى قبر دی او ستنه دیوال چاپیره شوی دی چت په مچول شوی دی او سپین چونه ولا ور کړی شوی دی ازول لما كنت اسمعه يذكر ابا امره الله ان يبشر ببيت من قصب وان كان لا يتبع الشهاده فيهدي في خلائلها منها حضرت با علالول ګړګډا فيهدي في خلائلها نو تخفه بکرا دغی امزول تا سویلې ورته امزول تا ما یساهن دمره چې کافی بو کافی کېدل ورته دانه چې دو کوټي ولا ورکا سبحان الله مخیر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ما غبت على امرأة ما غبت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها قال وتزوجني بعدها ب3 سنين وأمره ربه أو جبريل أن يبشر ببيت في الجنة من قصب وبه قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد عن هشام عن أبي عن عائشة قالت ما غبت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غبت على خديجة وما رأيت ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكره وربما ذبح الشاة ثم يقطع آذان بیا به ټک ټکړه ثم يبعثها في صدائق خدیجه دا په دوستانه د حدیجه به ډیر کله ته بداسیو چې ما به نبی علی السلام ته چې بل څه خبره نشته د حدیجه صفاتونه کې حدیجه صفاتونه گویا کې په دنیا کې جداغینه بغیر بل څه خزانه واسه فيقول انها كانت الله 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 انها كانت معنی انها كانت بشکه خزوا څنګه خزوا مصطفی دی حاشیه کې لیکلي دي دا ډیر عظیمه خزوا کان صوامه وقوامه ومحسنه ومشفقه الى غیر ذلك هغه ډیره رحمدلله وا روزدار وا خوشی قائمت الليل وا صائمت النهار وا دا ډیر صفات دي امانتدار عفیفه وا او بل دا چې ما اولاد دغه نشوي دي بشر النبي حضیر ورکا دیجی تا حضرت ببیت من قصب هغه کور چې جوړو د نلونو نه خو نل نه دی مراد ته ملغلری دي خدا سي ملغلری مجوفه په شان د بانسونو هغه موږ مخکې ویل مهر قصبات السبق لا صخب فی ولا نصب نه پکې شور شته او نه پکې استړیوال شته سو کمزه کې چې شوري کنه
سره سکون نشي حاصلوله نو د امن زیاده حالت کې ستړي هم نه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد اتت معها اناء فيه دم. ایک منٹ. جبریل راغ نبی علیہ السلام ته هذه خدیجه دا خدیجه دا قد اتت اراده دراتلو کی تا تا معنا وکړه ځکه چې رسو بیا یہ اتت کړه کنه اتت قد اتت معنا اراده کی دراتلو تا څخه ماها انان فيه ادام او طعام او شراب ایسا لوخه ده پای کې تاله سالن راوړي دي او روټیم راوړي دي او شرابم راوړي دي او براوړي دي. فاذا یاتت کا کل چې تا تر ورسیږي نو فقر علی السلام من ربها ومني فراشن در الله سلام ورته وایا او بیا زما سلام ورته وایا او بشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال اسماعيل بن خالد اخبرنا علي بن مسلم عن هشام عن ابي عائشه قالت استاذنت حالة بنت خويلد دا حالت چې و د خدیجه به خور وا نو داراله اور کې ودري دا نو اجازه ته غوښته نو فعرف استئذان خدیجه پیغمبر سے تیار شو هغه استئذان یعنی طلب د اذن غوښتل د خدیجه ولی الصوت یشبه الصوت ده کنه دا خدای خور وا نو خور خو تقریبا د خور په شان خبرې کوي کنه خوشوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشیته وی خدیجه راته یاد کړه دا دغه خور ده هغه راته یاد کړه خوشوي حضرت عائشہ لگا خفش فرطان ذالک اے یکدم حضرت پاسه فقال اللهم حالا اے اللہ اجلها حالا یا اللهم حالا اے اللہ رالا ما تدا حالا هذه حالة حال رالا قالت عاشی فغیرتن مال غیرت راغے ماوت چما تذکر من عجوز من عجائز قریشن سدی تعالی چې ذکر کوي دیو ګډای ذکر عرب داسي ګډای چې بویو ګډای وا د ګډایګانو د قریشونه هم راو شدقین او د سرو وروالا ورای ورته ورای وای ګنده غاخون لاندې چی سرو وروالا مانسو یعنی ګډای خدوا غاخونه ورزیدلو په خله کې سر ورای پاتې شوی دام لا څه دی خوشي تذکرو من عجوز سدیتا چې ذکر کړی دی یو ګډای من اجائز قریشن دا ګډایګانو د قریشونه حمرا او شدقین دا سرو وقو والا یند سرو ورو والا حلقت فی الداری مړشوی د په خوا په زمانہ کې قد ابدلک الله خیرا منها ای په دې تعالی الله پیغلا خسته جنې در کړی را بیا موږ د ګډایګانو ارمانونه کوي دا دوی کرملی سیوا او دا دي خبرې دي چلو ماشاءالله بابا ذکر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قربان کړه نور څه دي قال حدثنا اسحاق بن مسعود قال حدثنا خالد بن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت ولا رعني الا صحيح عن جرير بن عبد الله قال كان في الجاهليه بيت يقال له ذو الخلص وكان يقال له الكعبه اليمنيه والكعبه الشميله فقال ایک منٹ دی باندې مخکې کلام کړی دی بیا شو ګورئ په یمن کې یو کور دی چې کعبه یمانیه وي چې چا په مقابله د کعبه مکی جوړ کړی دا والکعبه الشامیه دا الشامیه نه دی دا برستا دی حاشیه لیکل دی چې دا د غلطی د راوی ده چې بیت الله ته کعبه الشامیه ویل دي اصل کې یقال الکعبه الیمانیه والکعبه کعبه او کعبه خو اصل کې کعبه بیت الله دی بس ها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انت مريه من ذي الخلص قال فنفس اليه في 50 و100 خالص من احمس قال فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده فاتينا فاخبرنا فدعانا من ولي احمس باب ذكر حذيفه بن اليمان عبسي رضي الله عنه وفي قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا سلمة بن رجاء قال هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت لما كان يوم احد حزب المشركون هزيمه بين فصاع ابليس چغ ابلیس بے ایمان سے عباد الله اخراکم اے د الله بندگان اخراکم سمانا رسل تاسو نراله
روس تاسو راغه حالانکه اوس مسلمانانو خدای یو لګانا چې مخکې د روسون راغله مسلمانانو روسونو وال شروع کړه مسلمانانو دي یو بل وهل شروع کړ فجتلدت غمسان جنگ شروع شو لاس پلاس وال شروع شو دي فنظر حذيفة فإذا هو بأبي فرد يا عباد الله أبي فقال اتركوا أبي فقال حذيفة ففرض الله لكم قال أبي والله ما زالت حذيفة من بقية خير حتى لقي الله یعنی همیشه په حذیفه کې پاتې دعا د خلقو لپاره تر دې چې حذیفه وفات شو. باب ذکر هند بیت محمد فتح ربیعه باب د بیان د ذکر د هندي چې دا د ابو سفیان خزوا دات معاویه سے والده وا او دا هغه هندا چې د حضرت حمزه اینه په خله کې چې تکړه وا او نره کړي وا دغه خون لاندې جوړلې وا ٹھیک شو دواجه د حسینا وقال عبد الله أخبر يونس الزهري قال حدث عروة عن عائشة قال جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان على ظاهر الأرض من أهل حباء أحب إلي أن يزل من أهل حباء بس یعنی زما په دې ځل کې داس یو حبا چې لایق د ذلت شي استاد حبان نه وا کله چې مسلمان نه ما او اوس لایق د عزت ستا حبانه تخکاری الاسلام یاد ما کان قبله بعض روایتو کې راځي چې دې خو ډیر ظلم کړو په اسلام چې راغې نو وی ځل شو البته بعض روایت حضرت سے ورته ویلو چې ما ته داسې مخامخ نه راځي اګه چې ما ته ستاغه ظلم په تر زما یادېږي لہذا مخامخ مراد موافق جی مصلح علي على ظهر الارض قال حبايا احب الي ان يعيذوا من اهل حبايا قال وعيد والذي نفسي بيده قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان باس بين رجل مسلم فهذا علي حرج ان اسلم الذي له عيالنا قال لا امر الا بالمعروف باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وفي قال حدثنا محمد بن حديث زيد بن عمرو بن نفيل دا زید موحد جاهلیت او اسلام نه مخکوم دی د غیر الله په نوم باندې منښتي نه به خورلې درگاہونو نظر نیاز آبه نه خورل او تقریبا کو دی به ترتیب کو په دلایل عقلی او سره جی به قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلده قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن عمرو بن نفيل نبی علیہ السلام ته ملاو شو بأسفل بلدهن دا بلده تنزدې یو ځای بلده نوم دی یو کلی دی ښا آیت نزدې بلار د تنعیم راځي تنعیم مسجد عائشہ چې کله مدینه ته ځي نل تمابوز تاسو په چلو قبل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فابا ياكل حضرت کما کې کړه شو د سرخان او پای باندې غوښه پرتی وي فابا یاکل منا اذر زنخر ثم قال زید تمخ شو ویني لست اكلوا زید زنخرم مما دغسلنا تصبحون على انصابكم جلالو خپل درگاہونو ولا كل الا ما ذكر اسم الله عليه او نخر منګر هغه شی چې د الله نوم په اغستې شي وي فإن زید ابن عمرو او زید ابن عمرو چې کان یې بلا قریش بد به وی په قریش باندې ذبائحهم پس علی الحدود باندې ويقولوا او وی به پرات کې اشاتو خلق الله ګډ کو الله پیدا کړ دې وانزل الله من السماء الماء الله دې له پرنه ورولې با او وانبت لها من الارض او دې له زمکه نه زغونه ور کړی دا ثم تذبحون على غير اسم الله جلال الكف غير الله نوم باندې انکار لذالک دا خبره وکولا دوی د انکار د عمل او عقیده د دوینا و اعظاما له او دا خبره وکولا دوی د افکار کولو د لوی ګناه لپاره د دوی قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا اعلم الا يحدث به عن ابن عمر ان زيد بن عمرو بن نفيل خرج الى الشام يسال عن الدين زيد بن عمرو بن نفيل چراوت شام ته يسال عن الدين مکه نه لا شام تروانو تاسو مسلې ته توحید کو چل کړه ته سګ دینو خای ويتبع زيمنم ولقي عالم من اليهود یو سره ملاو شو ته د يهوديانو نه فسالو عن دينهم دې داګه تاسو کو چې تاسو دین دي فقاضي مولا ورته يهودي اني لا على پوشگان لا علی ان ادینا دینکم
پوښ کنه بشکا لا علیا دا خبره په ما باندې لازمه ده چې زه اطاعت کوم استاد دین پاک بني ما خبر کا فقال لا تكون على ديننا زم په دین مرزا حتا ناخذ بنصيبك من غضب الله تر دې جواب اخلي خپل برخه د خدای د غضب نه زموږ دین مقابله ونه غضبي بشي زید ورته ما افر الا من غضب الله مکین چرا تختدل ما خدای وجنه چې د خدای غضب نه ځان بچ کوم ولا احمل من غضب الله شيئا ابدا او اراده نکوما چوچت کوم د الله د غصې نه یو شی چره وانا استطيع چې زه طاقت لرم فال تدلني على غيره خیرات دلالت کې په بل مدرسې بلملا قال ما عالم الا ان تكون حنيفا زنه پیغام ستاسو مسلې جواد دینه چې حنفی شاه مراد حنفیت نه یعنی دین ابراهیمانی چلون کې شاه قال زید مل حنیف حنیف ستوي وی دین ابراهیم علیہ السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله فخرج زيد فلقي علم النصارى فذكر مثله فقال لم تكن على ديننا خبردار په دین را نشي حتا تاخذ بنصيبك من لعنه الله چرته دانی چې ستاسو برخه کې د خدای لعنت را نشي قال ما افر الا من لعنه الله ولا امن من لعنه الله ولا من غش شيئا ابدا وانا استطيع چې طاقت لرم بچره بزدا شونه کما حال تدلني على غيري قال ما علم الا ان تكون حنيفا حنيف شاه قال ما الحنيف قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا فلا يعبد الله ولا يعبد الا الله فلما راى زيد قولهم حركت زيد دي خبر واوردي في ابراهيم په تعریف د ابراهيم عليه السلام خرج نو دوی نه ځان لشه فلما برزا شرکا دوی د مکه نه بار شو رفع يده فاخش میدان لا سوچت کړ یا الله مني اشهد اني على دين ابراهيم رب تا گوا کوم چې زه رالما په دین ابراهيم باندې الله قال له اسكت الي شام نبي اسماء بنت ابي بكر قال ايت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسند زار الكعبه ولارو ټټه لګول کعبه دیوالتا اوی یا معاشر قریش والله ما منكم على دين ابراهيم غيري تاسو کې فقط زما په دین د ابراهيم باندې وکانا او دا صوف زید ابن عمر يحيي المؤودة تربیت وکاو دغه جنکو چې خلق با خپل اراده کولی المؤوده زنده درګور کړی شوی چې چا کړ بلور پیدا شو او مقبره له بیراويستا چا خخ کی نو دی به په مای خرڅه عذاب پالم ويقول للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته لا تقتل مو وجنا انا اكفيك عذابتا دې تکلیف نه خلاص کو مونتا فياخذ غبته واغسا فذات رعرات او کله چې با پیغله شو ترارت چې پیغله بشوا فقال ابيها بجنه پلات تبي ان شيتا دفات الیکا چې خواري تعالی در کوما خپل خاندان کې چاله په نکاح کا خوشي وان شيتا او کستا خوغي کفیتو کمونتا دې دا واده د کوئی د تکلیف نه به اخلاص کوم آی به زستا ته پوښتنه کار پوښتنه جناب بابا بنیان کعبه دي